زمونږ اکثر ملګري د قربانۍ د ذبح په طریقه باندې نه پیږي. په دې مسله باندې ځان پوه. د قربانۍ د څاروي د ذبح کولو طریقه کار دا دی چې دا زه چې ناسم نو دا کوم طرف دی؟ دا مشرق دی. دا چې کوم دی نو کوم دی؟ مغرب دی. زما دا ګس طرف شمال دی او دا طرف جنوب دی. دا څاروی به قبلې ته په مخ باندې را پرې باسي. د دې څاروي ګس طرف په ځمکه باندې ولګي. کوم طرف؟ دا به ګس طرف ته را پرې باسي، یعنی خپې به شمال طرف ته شي او سر به کوم طرف ته شي؟ جنوب طرف ته شي. او دا کم کس چې ذابح ته ذبح کوونکی دی دی به هم کوم طرف ته ودرېږي؟ دی به د قربانۍ دی بل طرف ته ودرېږي چې د دم مخ کوم طرف ته شي؟ قبلې طرف ته شي. ښی لاس به ورته برابر شي او دا څاروی به دی څه کي؟ ذبح کړي. په مسله باندې پوه شوئ؟ اوس یو څاروی تا را پرې باسه، تا وی چې زه یې دقسې را پرې باسم، خو هغه سمې ونه خوړ او کوږ را پرېوته او هلته کې ګټې دي، غني دي، ځای خطرناک دی او ته ورته بیا هم زور کې چې نه قبلې ته به وله مخ برابروم، دا مناسب نه دي. که په اسانۍ سره دا څاروی د دې مخ قبلې ته برابرېږي ښه خبره ده، که نه برابرېږي پرېږده په دقه طریقه باندې ته څه کړه؟ ذبح. د یو څاروي په مخ کې به بل څاروی نه ذبح کړي. دیو ته هم دقسې شعور ورکړی دی الله سبحانه وتعالی. دیو ته احساس کېږي د دې خبرې چې یاره زما دا جنس چې به دې مخامخ زما ذبح کېږي نو دې ته، بلکې حدیث مبارک کې خو راځي وایي تاسو یو څاروي له 2 ځله مرګ مه ورکوئ، 2 ځله وله مرګ مه ورکوئ چې د هغې مخې ته یو څاروی ته ذبح کړي. څاروی مخې ته ذبح کړي، بعضې علما کرامو لیکلي دي چې د یو څاروي مخې ته بل څاروی ذبح شي نو عام طور باندې د دې څاروي د ذبح دومره هیبتي په دې بل څاروي باندې چې دا دویم څاروی کله ذبح کېږي نو په ده کې وینه وچه شوي، اکثر دې وینه هم لاړه نه شي. نو د دې وجې نه د یو څاروي په مخ کې به بل څاروی نه ذبح کړي. یو څاروی به پټ کړي، بل څاروی به حلال کړي، که بل ضرورت وي بل به بیا وروسته حلال کړي. نه چاړه پکار دا دی چې ته تیره وساتې. عام طور باندې په خپله چې څوک قرباني نشي کولی نو قصاب راولي، نو اول د قصاب په لاس باندې لاس کېږي، خیال هم کړی د برکت لپاره چې زه به پې هم راکاږم او ته پې هم راکاږم. نو په دې دواړو صورتونو کې د دواړو دپاره ګورئ بسم الله الله اکبر یا بسم الله والله اکبر، دا دواړه ویل دا څه دي؟ ضروري دي د دې دواړو دپاره. که چېرې یو پې ووي او د بل پې ونه وي دا څاروی مردار ذبح خو دواړه کوي که. لہذا پکار دا ده چې بسم الله الله اکبر دا د مالک هم ووایي او کوم قصاب چې راوستی دی هغه هم ووایي. که یوازې قصاب لالی جو بیا خو یوازې قصاب دی ووایي خبره ختمه. بهتره دا ده چې کوم کسان ورته خواته ولاړي نو هغه دې هم څه وایي؟ تلقین کوي بسم الله الله اکبر، تکبیرات دې وایي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر تر اخره پورې. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته رسول الله مبارک ارشاد وفرمایا لور چې کله ستا قرباني ذبح کېږي نو پکار دا دی چې ته د قربانۍ خواته موجود یې، ځکه چې دا وینه لازمه کې ته نه رسېدل چې دا قرباني الله سبحانه وتعالی قبوله کړي. نو بهتره خبره دا ده چې د قربانۍ خواته چې د چا قرباني ده دا موجود. زمونږ په کورونو کې اکثر زنانه داسې چې سونه ورسره موجود ده. اوس د یوې تولې سونې قیمت دا د 52 تولې چاندۍ نه زیات دی. لہذا تاسو ته ما خبره وکړه چې کله ستا سره سونه هم موجود ده ورسره نور څیزونه هم موجود دي، د ضرورت نه زیات سامان یا نقدي روپۍ یا د سپینو زرو څه حصه هم موجود ده، نو اوس به موږ د 7.5 تولې سونې حساب کتاب نه کوو، بلکې اوس به موږ چې کوم حساب کوو نو هغه به د 52 تولې چاندۍ کوو. او د 52 تولې چاندۍ حساب کتاب زمونږ رسیږي څه شي ده؟ د یوې تولې هغه روپۍ پې سیوا کېږي. نو په دې زنانه باندې قرباني کول واجب دي. اوس چې څوک قرباني نه کوي نو د هغه لپاره څه حکم دی؟ چې قرباني څوک نه کوي حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي من وجد ساعه، کم سړی چې طاقت لري د قربانۍ کولو ان یضحي ولم یضحي فلا يقربن مصلانا، کم سړی چې طاقت لري چې د قرباني وکي او د هغې باوجود د قرباني نه کوي نو حدیث کې څه راځي؟ فلا يقربن مصلانا، دې
وایي مسجد ته مونځ دپاره راتله څه کوي وایي رانږدې کېږي دی هم نه دی د اډو سره نه زموږ سره په جماعت کې نه شریک کېږي اختر مونځ دی نه کوي اوس اندازه ولګوئ زموږ په کورونو کې څومره داسې زنانه دي څومره داسې خلک دي په هغو باندې قرباني کول واجب دي هغه قرباني نه کوي په کور کې یو کس هغه قرباني حصه ونیسي او بیا وایي بس دا د ټولو طرف نه شو په دې باندې ګورې انسان نشي خلاصېدی هر یو کس چې جدا په چا باندې قرباني واجب ده هغه به قرباني کوي یو کس قرباني واغستله او د هغه د اغستلو په وخت کې دا خیال نه و چې زه به پکې د ځان سره بل کس شریک کوم داسې کېږي عام طور باندې اوس یې دغه قرباني راوستله وروسته ورته چا ووایي چې یاره ما اوس هم د ځان سره شریک کړه نو آیا دا کس د ځان سره دا بل کس شریک کولی شي که نشي شریک کولی نو که چېرې دا کس غریب دی نو د ځان سره بل کس نشي شریک کولی یعنی قرباني پې واجب نه وه او ده ووایي چې زه قرباني کوم څاروی راوسته د اغستلو په وخت کې نیت نه و چې بل کس د ځان سره شریک کوم بیا وروسته کس شریک کاو نو د ده دپاره وروسته دا شریکانه درسته نه ده که یو کس مالدار او هغه قرباني واغستله او د اغستلو په وخت کې دا نیت وکړه چې یاره بل کس به د ځان سره شریک کوم وروسته یې پکې شریک کړه بلا کراهت ټیک ده د ځان سره بل کس شریک خو د اغستلو په وخت کې چې مالدار او نیت یې نه و کړی چې بل سړی به شریک کوم بیا یې وروسته د ځان سره څوک شریک کړه نو جایز دي خو لیکن دا کار ناپسندیده دی مکروه کار دی نور که شریک که د ځان سره مالدار سړي نو بیا ټیک ده خو لیکن کار یې خوندناکه نه دی که غریب شریک کوي نو غریب نشي شریک کولی یو کس دی د قربانۍ څاروی واغست د قربانۍ څاروی واغست وروسته ورته پته ولګېده چې یاره دا څاروی خو بلارب دی یا خو دا ډېر بهترین دی زه به وساتم او آینده به بلې قربانۍ کې ذبح کړم د دپاره دا کول درست خو لیکن د یوې خبرې خیال به ساتي اولنی څاروی واغست په 10,000 روپۍ باندې حصه مثلا واغسته یا ګډ واغست په 50,000 روپۍ نو اوس چې کله د آینده دا څاروی بدلی او بل څاروی اخلي نو هغه څاروی به د 50,000 روپو نه کم نه اخلي یعنی هغه روپۍ چې په دې اولني څاروي کې د لګولې وي هغه ټولې په ټولې روپۍ به په دې دویم څاروي کې چې د ځان دپاره اخلي هغه روپۍ لګوي اوس دته داسې څاروی نه میلاوېده اولنی څاروی یې اخیستی و د کور دپاره یې وساته په 50,000 روپۍ دویم څاروی ورته میلاو شو په 40,000 روپۍ باندې 10,000 روپۍ پاتې شوې که نه دا 10,000 روپۍ به دی ځان له نه استعمالوي دا به د الله تعالی په نوم باندې صدقه کوي مثلا باندې پوه شوئ بعضې خلک زموږ نه تپوس کوي و یاره د دې څاروي عمر پوره شوی دی خو غاښې لا نه دي راختلی نو په څاروي کې چې کوم شرط دی نو هغه عمر پوره کېدلی په وړوکي څاروي کې 1 کال ګډ که داسې چې هغه د 6 میاشتې وي خو د کال په مقدار سره ښکاري نو د هغې نه هم درسته په غوا کې 2 کاله په میخه کې هم 2 کاله او دغسې په اوښ کې 15 کاله دا د شریعت مقدار دی شریعت دا تا ته نه وایي چې غاښونه یې وګوره دا پوره شوي دي او که نه البته دومره پورې خبره ده چې دا 2 کاله پوره شي نو عام طور باندې د ده دا غاښونه راخیږي نو هسې د احتیاط دپاره خلک دا غاښونه وګوري چې وخت یې پوره شوی دی او که نه دی پوره شوی یو سړی تا ته وایي چې یاره د دې 2 کاله پوره شوي دي تا یې غاښ وکړه د غاښ یې نه دي راختلی نو اوس چې تا له هغه ګرنټي درکوي چې او وخت یې پوره شوی دی ستا هم دومره تجربه ده چې ته ورته ګورې چې بلکل دی د 2 کالو ښکارېږي نو بیا به کې چوچه را مه کوه بس ایسته یې قربان که الله سبحانه وتعالی به ستا دا قرباني دا قبلوي یو څاروی دی د هغه غاښونه هغه پرېوتي دي ټول غاښونه یې پرېوتي دي د دې نه قرباني نه کېږي یو څاروی دی ډېر غاښونه یې شته او لږ غاښونه یې پرېوتي دي د ذوب د وجې نه یا د کمزورۍ د بیمارۍ د وجې نه یا د څه سره جنګېدلی دی غاښونه یې پرېوتي دي نو که ډېر غاښونه یې او لږ غاښونه یې نه بیا چې قرباني کېږي که ډېر غاښونه یې پرېوتي
او لږ غاښونه پاتې نو بیا دې قرباني هغه نه کیږي. قرباني چا ذبح کوله او را پرې باسلې او هغه قرباني هغه را پرېوتله او خپه یې ماته شوه، په وخت د ذبح کې خپه ماته شوه، په وخت د ذبح کې د ښکر په یخ کې پرېوته، نو دا خو عیب دی. خو که د قربانۍ په وخت کې دی را باسلو کې داسې عیب په دې کې پیدا شو نو دا په قربانۍ باندې څه اثر نه پرې باسي، د دې نه قرباني دا کیږي. یو کس دی اجتماعي قربانۍ کې شریک کیږي، تا ته پته ده چې یاره د دې سړي ډیر مال د حرامو دی، ډیر مالی د حرامو دی، ډیر مالی د سود دی، نو بیا په کار تعالی دا ده چې د سره په قربانۍ کې ته ځان شریک نه کړي. که چېرې تا ته پته ده چې معمولي غونته کې مال د حرامو دی او دې زما څه چې کومه قرباني کوي دی ماله دا ګرنټي راکوي چې زه دا د هغه حرامو مال نه کومه، زه د حلالو د یو مد نه کومه، نو بیا اوس قرباني کول دا درست دي. بهتره خبره دا ده چې هر سړی ځان له په خپله باندې قرباني وکړي جدا، چې د هر قسمه عیب نه د هر قسمه شک او شبو نه دی چې کوم دی نو محفوظ هغه پاتې شي. یو کس دی هغه د خپل والدینو دپاره قرباني کوي، مور او پلار یې وفات شوي او دی وایي چې زه د هغوی دپاره قرباني کوم، نو بلکل د هغوی دپاره قرباني کول دا درست دي، خو د هغې دپاره خپل طریقه کار دی. طریقه کار یې دا دی چې یو کس دی هغه وایي چې زه قرباني کوم د مور او پلار دپاره، نو په یوازې چې د هغوی دپاره جدا جدا حصې یا د یو دپاره کوي جدا حصه ونیسي نو ښه خبره ده. خو که چېرې وروڼه په کور کې موجود او یو ته وایي چې ته به هم شې او ته به هم شې او ته به هم شې او اجتماعي به د هغوی دپاره قرباني وکړو، نو دا قرباني درست نه ده. ځکه د قربانۍ دپاره ضروري دا ده چې په یوه حصه کې به یو کس دا ټول ورونه لري راجمع کړي او یو ورور لري دغه ټولې روپۍ ورکړي، د حصې دا ټولې روپۍ دي یو ورور له ورکړي، هغه ته دې ووایي چې دا روپۍ ستا شوې، ته پرې زمونږ دپاره زمونږ د پلار او د مور د کوم د طرف نه کوي دی قرباني وکړه، نو قرباني به دا یو کس وکړي او ثواب به الله سبحانه وتعالی ټولو ته ورسوي. په مسله باندې پوه شوئ که یو کس دی په کور کې ډېر افراد دي، روپۍ راوړي او پلار له ورکوي او پلار د دې روپو مالک جوړوي، په خپله ذاتي طور باندې دا سړی ډېرې روپۍ ګټي، خو لیکن د ده سره روپۍ پاتې کېږي نه، روپۍ ټول پلار له ورکوي. نو بیا که چېرې صرف دا پلار چې ملکیت خو په دې روپو باندې د پلار دی که نه، یوازې قرباني وکړي هم ټیک ده، خو که یو کس دی هغه روپۍ ګټي څه چې پلار له ورکوي، نوره پلنده د ځان څه پټه ږدي او دی صاحب د نصاب جوړیږي، د ده سره دومره پیسې وي چې 1,84,000 روپو ته یا سامان وي چې د هغې مقدار رسیږي، نو په ده باندې ګورئ جداګانه قرباني ده. په پلار یې که نصاب خاوند دی په ده باندې جداګانه قرباني ده، په یوه قربانۍ باندې دا ټول کور دا نشي خلاصېدی. یو کس ته قرباني وکړه وایي چې یاره د دې قربانۍ دا غوښه سخته ده، دا به ویسمه په هوټل کې به پلان کیله ورکړه ما به یې پخه کړي، د دې په بدله کې به دې ځان له کچه غوښه راوړم. د قربانۍ غوښه خرڅول دا ناجایز دی. یو کس ته پروګرام له ځي نوجوانان ځي، دی وایي چې زه به د کور نه غوښه راواخلم او تاسو به د مسالو د تیلو د ګاډو خرچې دا ومنئ او زما د طرف نه به کېدای شي، نو دا خو یو قسم له څه شوله دا غوښې ورخرڅه کړه په هغه باندې، ځکه که غوښه یې نه ورکوله روپۍ به ورکولې که نه، لہذا دا یو قسم له دا غوښه ده ورخرڅه کړه، نو دا چل به دا نوجوانان نه کوي، صحیح ده، نغدي روپۍ به ورکوي. یو کس دی هغه وایي چې زه غریب یم قرباني هغه نشم کولی، د هغې دا مقصد نه دی چې په ده باندې قرباني نشته دی جدا به یې نه کوي. یو کس ته وایي چې یاره قرباني رامندې نشته دی خو زه یې کومه، علما کرام لیکي چې یو کس دی هغه غریب دی قرباني پې نشته دی، خو دی همت وکړي چې یاره زه د موبایل لپاره 2.5 لکه روپۍ قرضولی شم، د ګاډي دپاره قرضونه کولی شم، د کور دپاره قرضونه کولی شم، که د قربانۍ دپاره مې قرض وکړه 10,000 او 20,000 روپۍ نو څه چل به وشي، دی وایي چې زه یې کوم او ده وکړه، د شریعت طرف نه پې زور نشته دی، خو قرباني وکړه الله سبحانه وتعالی به درته
اجر ورکوي. یو کس ته صاحب د نصاب دی خو لیکن د ده سره اوس نغدي روپۍ نشته دی چې قرباني پرې واخلي. قرباني خو ځان له 50,000 روپۍ لګي. دی وایي چې په ما باندې خو کېږي پته راته خو اوس راسه د قربانۍ نغدي روپۍ نشته دی څه وکړمه. نو شریعت دته حکم کوي وایي ته دغه د قربانۍ روپۍ د چا نه راقرض کړه. که د قربانۍ روپۍ در سره نشته دی نو د چا نه راقرض کړه. هغه قرض به بیا هغه ته ادا کړي. د داسې ګڼکپ دی چې د خلکو نه قرضونه اخلي او بیا وله نه ورکوي او خلکو په اعتبار ختم شوی دی او څوک وله روپۍ نه ورکوي. اوس د قربانۍ هغه روپۍ وله هم څوک نه ورکوي. نو بیا به څه چل کوي؟ نو وایي ده ته پکار دا دي چې په قرضو باندې د قربانۍ څاروی واخلي. قرضو باندې د قربانۍ څاروی واخلي وروسته چې اوس روپۍ کېږي خبره دې اوس سپینه کړي او هغې له لږې لږې روپۍ هغه ورکوي. که دغه هم نشي کولی د ده په ملکیت کې څه دي نو دی دې ضرور هغه خرڅ کړي. دی دې هغه خرڅ کړي د هغې هغه روپۍ در راواخلي او هغه چې کومه واجب قرباني ده هغه دې پرې ځان دپاره وکړي. خو خلاصېدی نشي دومره نشي خلاصېدی. که چېرې ده دا قرباني ونه کړله او ځان یې شپېلی کړ د قربانۍ هغه 3 ورځې تېرې هم شوي بیا هم د ده نه دا قرباني نه ده ساقط ګورې. دی به د قربانۍ هغه روپۍ دا د الله په نوم باندې هغه ورکوي او صدقه کوي. که څاروی اغستی او ځان یې پرې غلی غلی کاو او د قربانۍ ورځې تېرې شوې نو د قربانۍ د ورځو د تېرېدو نه بعد به بیا دغه څاروی حلالوي او د هغې غوښه به صدقه کوي. خو معاف کېده پکې نشته. یو کس دی د خپل زوی لپاره یې د واده روپۍ جمع کړل دي. چېرې زوی له به واده کومه یو څو میاشتې بعد او دا روپۍ مې هغې له جمع کړل. کور به پلانکي ځای کې ځان له اخلمه د هغې دپاره مې دا روپۍ جمع کړل. آیا په دې روپو باندې چې د ده سره اوس موجود قرباني شته او که نه؟ او ټیک ټاک په دې باندې څه ده قرباني ده. دا د ضرورت سامان نه دی. ضرورت دې ته وایي چې د ده پکې جان ته یا مال ته خطره او په دغه روپو کې که چېرې دی دا روپۍ ورکې شي نو جان او مال ته پکې هېڅ قسمه څه خطره نشته. یو کس ته قرباني نیولې ده د هغه نه اجازت نه دی اخیستی شوی نه اشارتن نه دلالتن نه لفظن هیڅ قسمه د ته چا نه ویل چې ستا قرباني موږ ذبحه کوو. هغه وایي چې هغه نه خبر دی په دې تمه دی چې زه به ورځم او قرباني به ذبح کړي. د هغه د اجازت نه بغیر قرباني ذبحه کړله دا قرباني د هېچ چا ونه شوله. غوښې به یې بیا به په کلي کې تقسیموي. نو پکار دا دي چې قرباني ذبحه کېږي نو پکار دا چې څومره افراد په هغې کې موجود دي او چې هغه هلته کې ولاړ وي. صحیح ده. که داسې نه وي نو خیر دی په ټلیفون اجازت واخیستلی شي. یو څاروی چا راوسته لږ ټیم که واوړي نو خیر دی دا مسلې اهمې دي سبا بیا د قربانۍ ورځ ده که انشاءالله. یو څاروی چا راوسته او هغه د یو کس سره ولاړ هغه وله چاره ورکوله ګایا یې وله ورکوله ونډه بوتاوی ورته کوله او هغه وروسته ووایي چې یاره ما پرې دومره خرچه کړې ده. نو پکار دا ده چې ټول ملګري یو ځای شي د هغه خرچه په جبه باندې ده ته ورکړي. که یو کس ووایي چې یاره زه د خپل طرف نه کومه نو ښه خبره ده هغه د خپل طرف نه ادا کړي څه پې بیا نشته. یو کس ته په سعودي عرب کې اوسېږي وایي چې مړه دلته خو ډېر شی قربانیانې کېږي او زه سلطان زاده لا ترین کومه چې دلته کې زما د طرف نه ځان له قرباني ذبحه کړي. وایي نو اوس به دې ته کتلی شي چې په داسې ټیم به دا قرباني دی ذبحه کوي. د سعودي عرب سړي هغه قرباني چې کومه ده دلته کې چې کومه حصه ده په داسې ټیم به یې ذبحه کوي چې هلته هم د قربانۍ ورځ او دلته هم د قربانۍ ورځ. لکه اوس هلته خو د قربانۍ ورځ ده که نه خو دلته خو د قربانۍ ورځ نه ده که نو که دلته په دې ورځ باندې ذبح کړه چې نن د قربانۍ ورځ نه ده نو د هغه قرباني نه شوه. یا دا چې هلته کې په آخره کې د قربانۍ یو سړی هلته کې وچاته ووایي چې ته زما قرباني ذبح کړه په آخرۍ ورځ باندې هلته ذبح کړه نو هلته د قربانۍ ورځ خو نه ده که نه اگر چې دلته کې د قربانۍ ورځ ده نو داسې ورځ به د دې لپاره مختص کوي چې په دواړو ځایونو کې د قربانۍ ورځ وي یعنې په دویمه باندې یا په درېیمه باندې زمونږ په دویمه باندې او یا په اوله باندې زمونږ چې کوم اوله او دویمه. یو کس ته هغه قرباني واغستله د سړي سره خبره وکړه چې یاره ما له قرباني راکړه پیسې ورسره نشته وروسته به له درکړم. پیسې د قیمت یې ورسره معین کړه چې یو دومره روپۍ دي نو که ده وله روپۍ نه یې ورکړي بیا هم درسته وروسته دې وله دې روپۍ ورکړي. یو کس ته چا ته وي چې قربانۍ څاروی راولېږه حساب کتاب به وروسته کوو او د قرباني ذبح کړله دا قرباني ونه شوله دی به قیمت معین کوي چې په دومره روپو باندې دا قرباني شوه
او دی ورته وایي چې وروسته به یې له درکوم. بله اهمه خبره دا ده، دا خو ما د دې قربانۍ ډېر شی هغه عیبونه ووي چې یاره په قربانۍ کې دا عیب نه دی پکار، دا عیب پکې نه دی پکار، دا عیب پکې نه دی پکار. اوس یو اهمې خبرې ته ستاسو فکر راګرځوم. دا قرباني چې څوک کوي نو چې په چارپایه کې دومره د عیبونو خیال ساتي چې دا پکې نشته، دا پکې نشته دی او دا پکې نشته دی، نو دا څوک چې کوي نو پکار دا ده چې دی خو هم د خپلو عیبونو لکه اندازه واخلي چې آیا په ما کې عیب شته که نه. په دې چارپایه کې دومره ګورم، ځان ته مې کتلي دي چې په ما کې څه عیب شته او که نه. ما او تا دې ځان ته وګورو چې یاره زما عیبونه کم دي، د څاروي نه خو عیبونه وباسم خو د ځان نه هم عیب ایستل پکار دي. هغه عیب څه دی؟ هغه عیب دا دی چې د زړه نه به خیرې وباسي. اراده به دې دا نه چې غوښه حاصله کم، اراده به دې دا نه چې ما ته خلک وایي چې دی ډېر لوی باتور دی، غټ څاروی ګوره نه وپرځاو، دومره لوی قربانۍ وکړلې، خلک ما ته څومره لوی سړی وایي چې ګوره دی دومره لوی قربانۍ کوي. نه، خالص مقصود څه دی؟ ولکن یناله التقوی منکم، تقوا به بزله کې پیدا کړي. دا د پیغمبر علیه السلام سنت عمل دی، د ابراهیم علیه السلام سنت طریقه ده. دا خالص د دې لپاره کوم چې الله سبحانه وتعالی نه ناراضي شي، خالص د دې لپاره کوم سبا د قیامت په ورځ د دې سوی، د دې وختان، د دې هغه وینه، د دې خکر دا به راوستلی شي زما د وزن په تله کې، د څه دپاره چې زما وزن پې دروند شي، د دې لپاره یې کوم. هله به تا ته د دې روح نصیب کېږي. که دا شی نه نو دا ګورئ تشه غوښه ده، هسې مونږ ته حاصله شوه. د دې سره یو اهمه خبره بله تاسو عرض کوم. یو سړی دی هغه د چا نه قرض اخیستی دی، قرض نه ورکوي او وایي چې یاره زه چې کوم دی نو قربانۍ به کوم. دی دې په ځان باندې سوچ وکړي، فکر دې وکړي چې یاره دا خو پردی قرض دی، د دې ورکول اول په ما باندې واجب، که د دې نه بعد زما سره څه پاتې کېږي نو وروسته به زه په هغې باندې قرباني کوم. زمونږ اکثر خلک ګورئ په دې شي کې ملوث او د دې د وجې نه ګورئ د هغې قربانۍ الله مکه ګورئ هغې بربادي، پردي حقوق ادا کوي، قرضونه رمنډې چایي هغه قرضونه وله ورکړي. د دې سره اهمه خبره بله دا د دې لپاره کومه چې ستاسو قربانۍ درستې شي. یو حدیث مبارک کې راځي، رسول الله مبارک ارشاد فرمایي، د فقه چې کوم کتابونه دي نو دا حدیث نقل کړی، د فقه کتابونو حدیث نقل کړی چې کله چا د چا مال وخوړ، د چا حق وخوړ او دا حق د شپږمې حصې د درهم برابر، د شپږمې حصې د درهم، شپږمه حصه د درهم علماء کرام فرمایي د دې مقدار د 10 وربشو دی. مقدار یې څومره دی؟ د 10 وربشو. چا چې د 10 وربشو په مقدار باندې پردی حق وخوړ نو د دې انسان 200 هغه منځونه چې هغه قبول شوي دي، 200 هغه منځونه د حدیث یاد کړئ، ځان ته بیا را یادوئ، 200 هغه منځونه چې قبول شوي دي په دقه مقدار باندې د پردی حق خوړلی دی، دا به د ده نه واخیستلی شي دا 200 قبول شوي منځونه او د دقې حقدار